من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې د الله د اولیاء سره دشمنی کوي د الله جنگ ته تیار. حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه نه بعد چې د اسلام د جنډې ته مضبوطیا او اسلام ته مضبوطیا ورکړي نو په هغه شخصیاتو کې یو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه او قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته الله دومره لوی شان د دغه بزرګانو د فیض په برکت باندې ورک چې د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام او د اسلام جهاد او مجاهدینو ته مضبوطیا ورکا. دا د دون لوی پوړې ولی الله او د هندستان بعض خلک چې کوم نه د هندوانو یا د سکانو نه علاوه او د انګریزانو نه چې هغه سره خو د حضرت جهادونه بو مسلمانانو کې بعض ډیر د حسد والا خلکو چې په نامه مسلمانانو ناغي وی ګورو چې دا مولانا قاسم صاحب چې کوم نه نو وی دومره لوی خدمتونه کوي خلک وی دا دومره لوی ولی الله دی چې سردار کون او مکان صلی الله علیه و آله وسلم ول خوب کې تشریف وروړي نو دیو په مختلفو طریقو سره تنګولو غریب نه یو ځل ورته ویل معلومه وي چې دا څنګه دی. نو یو نوجوان کس ته چې کوم نه نو سپین سادر پیو غړولو او پکټ کې راوړو ژوندې ورته وی حضرت وی زمونږ دا نوجوان وفات شوی دی مړ شوی دی په د جنازه وکا وای چې ډېر خلک به راجمع شوي وي او دی به لګیا جنازه به پیو کی نو دی به بیا چې کم دی راپاسي نو خلک به ورته وایي چې ته څنګه ولي چې تا ته د دې پته نه لګېږي چې دا ژوندي سړي باندې جنازه وکړه. نو حضرت ورته وفرمایلي صبر وکړئ انتظار وکړئ مقصد یې دا و چې دی به د دې نه واوړي خو چې هغې نه صبرېده حضرت جنازې ته مخکې شو الله اکبر یې که او چې څنګه جنازې سلام یې وګرځو د احنافو جنازه خو هم ډېره زر ختمېږي 2-3 منټه بعد چې جنازه ختمه شوه نو هغې خنداګانې شروع کړې په ژوندي سړي جنازه وکړه وی دا ولی الله دی وی تاسو صادر خو دې بیرته کې چې صادر یې د لرې ګوا وفات شوی و. د حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دا کرامت الله ښکاره کړ. بیا یو کس وسره چې کوم دی نو بحث وکړو یو کس وسره بحث وکړو او په امام الائمه نباز الفطرت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ پسې بدی ویلی په مناظره کې سړی بدی وی نو چې بدی ردی ورپسې ویلی امام صاحب رحمت الله علیه پسې نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه غوته مناظره وګټله خو حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمت الله علیه او فرمایلی ویل د دې سړی خاتمه په کفر باندې کیږي وی دی به دنیا نزی کافر بزی دی به مری او ډیر زر به مری خو دی به کافر مری. نو چې لږې ورځې تیرې شوې سړی قادیانی شو قادیانیت سره چې کم دی نو دی بیمار شو ډیر په سخت تکلیف کې او په دقه کفر په حالت کې د دنه چې کم دی نو سا اوت او روح تلاړو او دنیا ته نه نفرت شروع کو. خو شاگردان را جمع شو حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته وی حجت الاسلام سے بوی تاسو فرمایلی چې د دې سړي خاتمه او په کفر باندې کیږي نو وی تاسو ته څنګه پته و چې دی به کافر مري. د قادیانیت د قادیانیانو په کفر کې خود چا شک نشته کنه. نو ورته ویلي چې ماته د دې خبرې د دینه پته و چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث قدسی مبارک دی الله تعالی ورته فرمایلی دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کم خبر حکم خپل امت ته او فرمایي دي ته حدیث قدسی مبارک وی ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث قدسی مبارک نه پته ولګي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. څوک چې د الله د اولیاء سره دشمنی کوي د الله جنگ ته تیار شي نو امام صاحب رحمت الله علیه په ولایت کې د پوره امت کې د ډیرو زیاتو خلکو چې کم نه نو د علماء فتوا د جداد الله لوی ولی دی داغه په ولایت کې د چا شک نشتا. نو ما داغه د ولایت د وجنه دغه حدیث مبارک پرانا کې دا
فتوا ورکړه چې دی به کافر زی د دنیا نه